د خوب چې کوم دی درې قسمونه دي. یو هغه خوب دی چې انسان د ورځې څه کوي د شپې په خوب کښېني، لکه کلنډر د ورځې چې کوم دی ټوله ورځ نګری ناوګی امبېله دا چغې وي، نو دی بیا د خوب کې هم دا چغې وي، نو دغه خوب څه حیثیت نشته دی. هغه ټول څیزونه د په دماغو کې دننه پراتي، نو هغه ورته بیا په شپې کې وسوسې ورته اچولي کېږي، نو دغه خوب د دې څه حیثیت نشته. دویم خوب هغه چې انسان په دې خوب کې ویریږي، خړې اوبه وویني، یره پرې راشي، مار ورپسې بل یو څیز ورپسې په دې خوب کې، نو دغه قسمه خوب دغه د یرې دی. که دغه قسمه خوب د یرې یو کس وویني، نو د هغې طریقه دا ده چې انسان ښي طرف ګس طرف ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف توکاڼې ودوکي، بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ګس طرف ته، بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د دې خوب به هیڅ قسمه اثر نه دې طریقه ده. بیا که سړی طاقت ول الله تعالی ورګړي را پسې 2 رکعاته نفل وکړي، د یری خوب ویني سار د خپل وس مناسب صدقه وکړي، نو د خوب به هیڅ قسم اثر نه. دریم خوب هغه دی چې د الله تعالی د طرف نه د خوب کې د یو څیز وښودلی شي، یو ښکلی خوب دی وویني، نو دغه بیا مبشرات دي، دغه بیا تعبیري. نو داسې قسمه خوبونه دا ګډوډ خوبونه دا چاته نه دي بیانول پکار. ځکه یوسف علیه السلام ته الله یعقوب علیه السلام فرمایل چې دا خوب د رونو ته مه بیانوه، نو خوب به هر چاته نه بیانوي. د یرې خوب و دا اپله دې پله خوب دغه چاته بیانول نه دي پکار. اوس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی خبره ختمه شوله، خو ښکلی خوب دې ولیدو نو بیا به یې داسې کس ته بیانوي چې هغه د خوبونو په تعبیر پوهېږي او ستا خیر خوایي. ځکه تعبیر الرؤیا ابن سیرین رحمت الله علیه لیکلي دي چې خوب به هر چاته نه بیانوي، بل د خوب چې دا څنګه تعبیر درته چا وکاږو نو هغه شان دې کېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تعالی فرمایي چې زما د انسان په ما باندې څنګه ګمان کړي او سره هغه شان معامله کوم. نو تا یو ښکلی خوب لیدلی خو چې غلط تعبیر وباسو نو ستا زړه کې بیا وسوسه وي، نو ته بیا هغه شان د ګمان کې هغه شان معامله به سره کېږي. ابن سیرین رحمت الله علیه یو کس راغی، بل دا خوبونه د موسمونو سره هم تعلق ساتي. یو کس ولا راغی حضرت زما د کټ د لاندې اور بلی، هغه ورته وایي دا کټ د لاندې ځای وکنه لاندې خزانه ده. دا ابن سیرین رحمت الله علیه علما وایي دله یوسف علیه السلام خوب کې راغلی او دته دا علم ښودلی دی. ابن سیرین رحمت الله علیه تعبیر الرؤیا کتاب یې لیکلی دی، د خوبونو تعبیر. نو یو کس ورته راغی حضرت زما د کټ ته لاندې اور بلیږي، نو هغه ورته وایي دا لاندې ځای وکنه خزانه ده، لالونه دي. هغه چې وکنه سکه لالونه یې ترې وکاږل. څه وخت بس ولا بل کس راغی حضرت زما د کټ ته لاندې اور بلیږي، هغه ورته وایي راوځه کوټه در باندې را پرېوځي. اجي څنګه راووتو کوټه پرې را پرېوته. نو شاګرد ورته وایي حضرت تا څنګه چل یو کس راغی هغه زما د کټ ته لاندې اور بلیږي، نو تا ورته وایي چې لالونه دي پکې لاندې، هغه راوکاږه، هغه رښتیا لالونه وو. دویم کس راغی هغه هم زما د کټ ته لاندې اور بلیږي، هغه ته وایي کوټه در باندې را پرېوځي، باندې کوټه را پرېوته. نو هغه ورته وایي دا ړومبی کس چې راغلی د 6 میاشتې مخکې راغلی و، دی ژمي کې راغلی و او په ژمي کې اور پیدامند دی، د لاندې نه اور بلېدو ما ورته چې لالونه دي. دا دویم کس چې راغی دی ګرمۍ کې راغلی، نو په ګرمۍ کې اور دا نقصاني دی، انسان ورته نشي کېناستی. نو چې دوی زما د کټ ته لاندې اور بلیږي، نو ما ورته کوټه در باندې را پرېوځي، ضرر در رسي. نو د خوب تعبیر دا به هغه سړي ته وایي چې هغه پوهېږي، دویم دا په تا باندې خفه کېږي.